سلام کوم د منګورې پښتنو ته، سلام کوم تاسو ځوانانو ته، سلام کوم مشرانو ته. په کوم شکل زه خو د حجرې سره لږ واقف وم، په کوم شکل چې بار په بازار کې ما استقبال ولیدو، نو ما ایوب خان ته وویل ایوب خان دا خلک خو په دې حجره کې نه راځي، خدا زمونږ پښتو وه انشاءالله ستاسو دا مینه زه چې کوم اینم د منګورې داسې لس حجرې کو یو ځای کې، نو تاسو پکې نه راغونډېږئ. الحمدلله نن دونه تعداد کې راغلي خو انشاءالله خلک هسې خبرې کوي او موږ ښه پخه دعوه لرو. دا سوات څنګه چې زه هر ځای کې ویم د ولي خان بابا دویم کور پاتې شوی، هغه به کال کې 9 میاشتې ولي باغ کې تېرولې او 3 میاشتې به دلته جرو کې د ټولو مشرانو سره او د دې مشرانو سره د هغه ذاتي تعلق پاتې شوی دی. دلته ډېرې خوارۍ شوي دي، انشاءالله دا خواري به موږ یو ځلې بیا کوو او هغې مقام ته به یې رسوو چې د سوات په خاوره به د سور نشان نه علاوه بل یو نشان دی. زه د صوبایي صدر پیس ټولو پښتنو له دعوت ورکوم، د عوامي نېشنل پارټۍ لار په یو پښتون هم نشي بندېدی او انشاءالله چې زه ناست یم دا لار به په یو پښتون هم بنده نشي. دا تږي خلک لکه چې وي 2002 دا 2020 18 کاله داسې خلک شته چې کو ډېر څه ورسره شوي دي خو هغه خپله عقیده بدله کړې ده. نو زمونږ خو دا فریضه جوړېږي، زما خو چې څنګه اسلام په موږ فریضې ایښي دي دا زما فریضه ده او دا زما ارمان و چې نن پکې یو حصه پوره شوه چې داسې کورنۍ زه واپس راوچته کړم او ځان سره زه په دې موقع د خپل ورور د اسم خو شکریه ادا نه کړم نو زه به ډېره بېکارتیا کوم. دا چې کله موږ د سوات دورې له راغلي وو نو اسم خان مالا نثار خان روسته او زمونږ هلته ملاقات شوی او حقیقت دا دی چې زما په دې ټوله خوارۍ کې د اسم خان زمونږ نه زیات زمونږ ته دړه ارمان او خواهش کېدي چې خواري ټول اسم خان او بیا ایوب خان یو دې ملګرو کړې ده. د هغې ټولو ملګرو بیا بالخصوص مشکور یم چا چې په دې جرګې او مرکې کړي دي او واپس یې دې ته جوګه کړي دي چې د خپلې پارټۍ کې یو ځلې بیا ښکاره وکړي. ګرانو وروڼو ډېر عجیبه حالاتو کې کېږي. یو خوا دنیا چې د تېر یو کال نه په یو داسې بیمارۍ کې ګیره ده چې ښه خو ملکونو له چل نه ورځي، نو بل خو موږ بدبخته 2018 نه یو داسې بیمارۍ ګیر کړي یو چې موږ له چل نه راځي. صاحب بله ورځ په یو تقریر کې وایي وی دا چې چا له حکومت ورکوي پکار دی چې اول د 6 میاشتې ټریننګ ورکړي. پکار دی چې اول دی له خلک ټرین کېږي، اول د خلکو ته د عقل ښوولې کېږي. نو زما پلار یو خبره کوي نن نه 20 کاله مخکې وی په اسلام آباد کې څه بحث شو نو عمران خان وی ما سره بحث شو. وی ما ورته زه وی چې عمران خو زه مثال تا ته ویم چې آوټ سوینګ به داسې کوې وین سوینګ به داسې کوې نو زه به تا ته خمقل نه ښکارم. نو وی ته ما ته وی چې څه مطلب زه راته خمقل ښکارم وي همدغه راته ښکاري. لکه چې یو سړي ته هر څه حواله شو او 2 کاله یې ښه لتاړ کړل، 2 کاله پاکستان او 7 کاله پښتونخوا. نو نن هغه وایي چې ما له خو چل نه راته پکار دی چې اول نو خپلو صاحبانو ته وایي چې داسې ګوبل زما په شان راولئ اول یې ټرین کوئ داسې خرمه راولئ ګورئ دا ملک نه چلولی شي.
زه حق خریان یم د خپل قام د قسمت ته خو پښتنو دا نیت ساتئ د خدای د عذابونو یو عذاب یو حصه دام ده چې په کوم قام کې شعور او بیداري نی په هغې به دا عذاب راځي چې د هغې به نااهله مشران د هغې مشران به د مشرۍ جوګني پکار ده چې موږ د خپل ځانونه هم تصلیح وکړو اصلاح وکړو او بیا انشاءالله د خپل سیاست اصلاح هم کوو پی ډي ایم چې د پاکستان جمهوري قوتونه رايوځای شوي دي او خلک ورپسې مختلفې خبرې کوي مختلفې پروپاګنډې کوي دا پروپاګنډې خو چې د مردان ریلی کامیابه شوه او زما او ستاسو د غیرونو د بابا پیروکارو مردان داسې په بله واړو نو بانه یې څه جوړه کړه خپل منځ کې روان دي پیپل پارټي پکې نه وه ګلي جلسه داسې وه چې د پیپل پارټۍ مشران راغلي وو خواجه زادان سټیج ته نه شو رارسېدی دونه پوهېمه وه چې هغې کې به څه رارسېدی همایون راغلی وو فرود الله بابر راغلی وو دلته دي پروپاګنډه څه ورکوي چې دوی په خپل منځ کې روان دي بلکل هم نه د پی ډي ایم ټولې پارټۍ په منیمم کامن ایجنډا په هغې نقطو په لسو متفق یو دا تحریک به چلیږي دا جلسې جلوسونه ریلیانې دا به کېږي او انشاءالله چې دا ټول پاکستان به ګوري چې په آخره به بیا کم قوت اسلام آباد ته ځي او بیا به سلیکټډ او سلیکټر سره په اسلام آباد کې عدالت لګي هلته به ورسره بیا حساب کتاب کوشش روان دی هره پارټۍ کې لکه یو پارټۍ کې تاسو وکتل چې بغاوت شروع شو انشاءالله دا ډېر سخت وخت دی دا داسې تحریکونه چلول دا د ډېرو پارټو کار هم نه دی اوس چې شل کاله او 25 کاله یو پارټي په حکومت کې پاتې شوي هغه داسې تحریک چلته چلولی شي دې تحریک له سخت خلک پکار دی دې تحریک له د عوامي نیشنل پارټۍ د ورکرانو د مشرانو په شان عقیده او جذبه پکار ده ګلي نورو پارټو کې خدا سے خلک دي چې ټوټو هغه سټکه ورته داسې وي بس هغه وایي چې صاحب زه تا سره یم خو لوی عالم هم دی خو لکه پروا مې پرې نشته دا کیسې به رواني بلکې د پاکستان تاریخ گواه دی چې دا کیسې ټول عمر چلیدلې دي موږ عوامي نیشنل پارټي انشاءالله نه د دې کیسو یو او که څوک د انارو چغې وایي نو زه ورته برملا ویم